سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يا أيها الذين كسانو آمنوا چتاسو ایمان راوڑ دے اذا تداینتم ہر کله چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الی اجل مسمى د یو نیټې مقرره پورې فاکتبوه نو لیکئ هغې لره ولیکتب او په کار د چې لیکلي وکړي بینکم په منځ ستاسو کې کاتب بالعدل په عدل سره په انصاف سره ولا یاب کاتب او انکار دے نہ کئی کاتب لیکن کے دے خبر نہ ان یکتب دے اولی کی کما علمہ اللہ لک سنگ جے تعلیم ور کر دلر اللہ تعالی نہ فل یکتب پکار دے دے دی لکلو کی. شات آیات کے ہم مسئلہ د معاملات ذکر کے دا کله چا چاته قرض وي او هغه زمانه کې سود صحیح او خلکو به سود کولو په سودی پیسې ورکړي نو الله وایي هغه سود مه کوئ او خپلې پیسې ترې والی او که نی وزره نو انتظار ورته وکړئ صدقه پرې وکړئ. بیا الله فرمایي چې معاملات منځ کې آیات راړي چې ګوره اللہ تا مخکی گئی پا قیامت کے خپل معاملات گنده مکوئی. آیات ساتی د انسان د بزرگای علامت دا نه دے چې د پتندی مان محراب جوړ کړی د غټ پټ کې تړلې د سره د 1500 تسبیح پنسي د بر اوچتی دا ټول ظاهری خبرې دي. اصل د انسان د بزرګای پته په معاملاتو کې لګي چې کله یو انسان سره معامله رااله کنه نو تا ته پته ولګي چې دا د کومې کټګورۍ سړی دی لہذا خپل معاملات صفا پکار دي. امام محمد رحمت الله علیه ته چا ویلو چې حضرت تا دومره د فقه مسائل لیکل دومره کتابونه دی ولیکل په تصوف باندې خو تاسو کتابونه لیکو طریقت باندې. امام محمد رحمت الله علیه ورته وی تا زما د معاملات د بیوع د کتابونه نه دي کتلی دا تصوف کتابونه لیکنه لوی زوبی غواغه چې د معاملې زپاوي قرض د سړی نه والی غبن کی کاروبار په ناب تول کې کمې دی ملاوټ پکې کوي ډېرې خبرې کوي او دعوی موږ د څه کوو د بزرګای کوو. سیبه بزرګي دا ده چې د انسان معاملات ته صفای. اوس مخکې الله وایي دی دا کې بیا د معاملاتو خبره کوي چې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. ته یو سړي سره معامله کې په دین سره پیسې دې ورکړې یاره پلان کی وقت کے مالا دارا کے نو اللہ وی فکتبو اولی که یغی لرخا تا یو سڑی ذرا معاده که ده انسان اس پتہ نه لگی تاولا اس پیسی ورک ده مڑ شو تاولا جه ده پیسی ورک سبالا ده ایری بعض انسان یغی ایری نو او کل ده انسان خپلا میری نو ڈائری پکار ده جه پای که انسان ځان سره درج کړي. ګورا دو خبرې دي یو ستا حق ته او پتا باندې د بل حق ته ځان سره داسې یو کاپي ساتي دا زمونږ استادانو موږ ته چل خولې دی یو ډایري
نو ما سره اوس ما خپله ډایري ده نو ما باندې لیکه میرے ذمه قرض چې په زما د پازه د چا قرض دی او زما چې په چا قرض دی نو دا جدا جدا ولیکئ سبا له دا ځان د پاره هم او سبا له انسان هېڅ پته نه لګي مړ شي یاره ته دا څه کې زموږ استاد صاحب دا اوس وفات شو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثماني صاحب رحمه الله دا هغه کور گیټ نه دی کور گیټ او استقبالیه یعنی کم ځای کې چې هلته د ناستې مېلمانه راځي یا څوک پیسې ورکوي مدرسه کې دومره فاصله ده لکه زموږ د مدرسې دا یو سر دا بل سر کاغله جا د کور گیټ سره خدای موږ ته خپله پیسې راکړې که چې دا د مدرسې دي نو هغه زر هغې باندې د پاسه ولیکي چې دا د مدرسې پیسې دي وایي دا زه ځکه لیکم وایي که د دغه ځای نه دې پورې زه راتلم او زما مرګ راشي هارټ اټیک مې راشي چې زه وغورځېږم نو زما د جیب نه چې پیسې وباسي نو وارثان به وایي چې دا د چا پیسې دي دا خو د ده پیسې دي او پکې نه به د مدرسې پیسې زه به الله ته څه جواب ورکوم نو لہذا چې ستا د پاسه د چا قرض دی نو هغه هم ولیکه وارثان چې د کم څنګه د مال لغه بیا د دیم ذمہ دار دي خو علا کل حال ځان باندې دا خبره لازم کول چې معاملات به موږ صفا ساتو چا سره به دوکه درکې په معاملو کې نه کوو ښه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او په چې کاتب دیولی کې په عدل سره دا نه بعضې سړی که نه هغه سره کاتی په لاس کې سیوا تا دې شل بوجه سیمټ راړل 10 ورپسې خیراتي ور ولیکي او سودا دې راړه داسې ګورې شته ښه الله وایي داسې به نه کې ګورې عدل سره بعد ټیم د معامله کې ان لیکلو والا ضرورت راغی نو الله ولا یا بکاتب ان یكتب کما علم الله فلیکتب کاتب ته وای راشه جی پاس راشه جی مال او درخواست لیکا یاره نی مزګار یاره جی دا لیکل کول قلم نشته دی پاڼه نشته دی الله دا باندې مکوا احسن کما احسن الله الیک ته خلکو سره هم دقسې احسان کوه څنګه چې الله تا سره احسان کړی ګوره یو انسان ته الله تعالی چاله الله څه کمال ورکړه چاله څه کمال ورکړه نو هغه کمال به پټې نه سید رحمان حاجي صاحب له کمال و دی په بیلای پوهېږي نو که اوس مثلا د پیتي کار کوي یا د بیلای کار کوي نو دا نه چې موږ ورته د کار وو نو یاره ټسپین خراب دی او دا نشته تاسو ته سړی ووایي که نور څه نه ګوډ خو کولی شو چې ویې نه کړي نو هر انسان داسې زه مذاکر وم د هر انسان خپل خپل کار دی یو سړی ګلکار دی هغه له هغه کار ورځي نو تا ته چې دا یو سړی درځي دی تا ته چې دا څیزونه خو الله چا خو الله خو د الله ذهن کې کېښودل الله کمال درکو نو ته د خدای بندګانو سره به احسان نه کې زما په مطلب باندې ورسېدی بعضې سړی ډېر کوټني هر څه وزري خو لکه چا سره دومره ښېګړه نه کوي لکه مسلمانه انسان خو هغه دی چې انسانیت ته خیر ورسوي بل چا خیر الناس حدیث کې راځي خیر الناس من ينفع الناس تاسو کې د ټول نه بهتر هغه دی چې خلکو ته هغه نفع ورکړي لہذا زمونږ به دا عزم ګوره دا یو خبره یاده ساتئ الله دې چونکې دا د قرآن مجید او د حدیث علم دی که نه او الله دې زمونږ د استادانو چې درجات بلند کی دا علما ني دا مدارس داخله اوس هم ډېر خلک راپاسي مدارسو پسې خبرې کوي دا هلکه مسلمان وایا ګوره مدرسې دا کار کړی دی که نه
مدرسه د خپل طالب داسې ذهن جوړي چې د فارغ عالم شي په دې دومره ګرانه کې تاسو چرته وکتل چې دا ټول امامان راووتل د هړتال وکړو دا د حکومت تیر شو کنه دي کې ډاکټرانو کړه دي استادانو کار چا کړی دی هړتال تا چرته امامان ملایانو لیدل چې را پاسې د لغې هړتال وکړي چې بای موږ له خدای اړه راکای نه چې راکای مسخان غنم را لراولېږي او هغه هم په څلو درخواستونو باندې او زه به څه خورم تاسو چرته ولیدل او دای وی چې نه په دې ګرانه کې سکیږي تاسو مال د میاش د امام له سوار کې خو 15000 15000 چډیر شپږ زره هغه دا ویلي چې لکه 5,000 روپۍ خو د ماشومان پیمپري نه کیږي د میاشتې اوس بس کې دا حقیقت ته ګوره ښا اوس بس کې خو لکه هغه الله د کتاب دا شان دی چایله الله دا استغنا ورکړي دا هغه ناشتي اوس کته ولا خیال ساتي کنه ساتي هغه خپل ځایونو کې ناز هیڅ سبقونه خي لا پروا بے پروا خو باید پکار دي چې بل سړیم داسې کوي ښا ولا یا بکاتب وليمل الذي عليه الحق او شیخ لیکل کوي املا به کوي هغه سړی چې پاغه معنی سوي حق وي دی به ته وي چې ما باندې دوره پیسې دي ښا وليتق الله ربه دې دې ویریږي د الله تعالی نه په هغې کې د کمې نه راولي چې دې چې دی نو د لسو په ځای څه کي شل لیکي نه لسو په ځای اته لیکي ده معنی دی که نه ولا یبخس منه شیئا او نه دې کمی د هغې نه څه څیز چې دی لکه د معنی حق ډیر کېږي او دی ځان پسې هغه کم لیکي فإن كان الذي كچریوی آغا سڑے علیہ چپا مانے الحق حق تسفیحن تے کمکل لے بے وقوف دے او ضعیف کمزور دے او لا یستطیع یا طاقت نلری ایو مل چھ دے املاو کی هو دین فلیملل نو املا دی ولی ولی دے بالعدل پا عدل سرا اس کچری دا کم سړی چې د معنی حق دی دی ورته اوس وایي چې دی وایي دوره پیسې ولیکه یا دی د عقل خراب دی چې د عقل خراب دی یا دی چې دی نو ضعیف دی کمزور دی بوډا دی دم پکې نشته دی یا د املا مطلب دا دی هغه کم سړی چې لیکل کوي نو مثلا هغه اردو ژبه والا دی هغه اردو ورځي نه انو اوس د ولی زوی دی رواره دی وغیره هغه ته راشه ته ووایه چې دی دا خبره ولیکي ښه هغه ته دی وایي او په عدل سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم او ګواه جوړ کړئ دوه ګواهان د چا نه من رجالکم د سړو ستاسو نه فإن لم یکونا کچري نه وي دا دواړه رجلین فإن لم یکونا کچري نه وي دواړه رجلین سړي نه فرجل و امرأتان نو بیا یو سړی او دوه ښځې کوي مما د هغه چا نه ترضونه چې تاسو راضي من الشهدا د ګواهانو نه ان تضل دا چې هیر شي احداهما یو د دې دواړو نه فتذکره یاد بګي هغې ته احداهما الاخرى هغه بله احداهما یو د دې دواړو نه هغه بله اول به ګواهۍ دپاره دوه سړي که چېرې دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې او دا ښځې دوه ځکه کړي د سړو په نسبت باندې د ښځو قوه د هغوی قوت هغه کمزوری وي او بیا هیر هم ډېره وي مثلا ګواه وخت راغی یو کار هغه وشوی د دوه ښځو په مخ کې نو که چېرې ډېره موده پس په هغې ګواهي راشي د یوې ایرې نه بله ته یې خوارې ولې ایر دې شو دا چل شوی نو داسې هغه به یې ورته رایاد کړي د یو بل ته ښه رایادوي خو که یوی نو بس هغه خو ایره شو نو دې د وجې دوه پکاري دي ښه فإن لم يكون رجلين فمن ترضى أن فتذكر إحداهما الأخرى بس دوره ډېر دی ښه دا یاد نه ختمو دا هغې سره بیا برابر کړو بیا به خبرې دي کي
نه نه برابروم دا به زما خوښوي. یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړل اذا تداینتم هر کله چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الی اجل مسمى یو نیټې مقرره پورې فاکتبوه نو ولیکئ دې لره ولیکتب پکار د جهودي لیکي بینکم په میانځ تاسو کاتب بالعدل په عدل سره ولا یابه انکار دی نه کوي کاتب د دې خبرې نه ان یکتب چې دې دې ولیکي کما علمه الله لکه څنګه چې تعلیم ورکړ د لره الله تعالی فلیکتب پکار د چې دې دې ولیکي ولیم الذي املا دی کې الذي آغا سړی علیه چې پاغه باندې الحق حق ته ولیتق الله او دې یریږي د الله تعالی نه رب چې رب ده ولا يبحث او کمې دې نه کوي منه د هغې نه شین څه سیده فإن كان الذي کچري الذي آغا سړی علیه الحق چې پاغه باندې حق سفیها دې کمکل نه پوه دې او ضعیفا یا کمزور دې او لا یستطیع یا دې طاقت نه لري ایوم الله دا چې دې املا او کینو فلیملل املا دی کی ولی د بالعدل په عدل سره واستشهدوا او گواه جوړ کئ شهیدین دو گواهان من رجالکم تسړو استادنا فإن لم يكونا کچرینی وی دا دواړه رجلین دو سړی نه فرجلن یو سړی و امراتان او دو خزم من دا غچانا ترزون